په نقل کولو پسې د 3 میاشتې خبرې کولې دا ته داسته پاسه واورم سرور کونین حدیثه بس لاندې به کوجېږم ډاکو په دې ته تیار ډېره خلک نظام ده دا ته به کوجېږم او بیا به نه پړ کوم تحیات شکل کې به کېنم جناب الله په مړې په توجه سره بس تا حدیث وایم وی راکوږي چې چې راکوږي نو بس مونږ نفل نه بعد فارغ او مختصر حدیث وته نبی اسلام ارشاد مفهوم دی حدیث وته واورو چې کله بے حیا شي بے حیا مختصر حدیث دی چې کله بے حیا شي ستا په سترګو کې کله حیا پاتې نشي بیا چې د سم مرضی هغه کوه بس بیا خو ته حد وکړو په ډاکوی داسې اثر وکړو هغه ډاکو د وخت شیخ الحدیث جوړ شو چې کله ستانه حیا لاړه که نه حیا بیا چې ستا څه مرضي هغه کوه مخکې به زامنو به چې ودونه وکړه په هفتو به کور ته نه راتله نه پلار مخې ته خفه کېږې ما دومره والي او ګیره پاستئ دومره بې حیایي راله حالانکې د الله رسول فرمایي د پلار نه مخکې مه کښېنه پلار ته نوم ماله مثال د پلار نوم دی بلال دی بلال ورته مه وایه د ده نه مخکې کټ کې مه کښېنه د ده نه مخکې مه ځه د ده څه د ده باندې اواز مه اوچتوه اوس غویي پرې اواز یې کم دی غړمبېږه ورته ما اواز پرې مه اوچتوه که دې پرې اواز اوچت که ذلیل او رسوا به شي نو چې کله بې حیا شي چې سړي مرضي کوه دا خو خیال یې کړه چې سړی بې حیا شي په هېڅ کار نه ډانسونه کوي ګډاګانې کوي پروا یې خو ته پته چې دا اوس زما دا ویډیو به پوره دنیا ګوري په دې خوشحالي ولې حیا ختمه شو چې کله حیا نبی علیه السلام دا تشریف فرما دی نو حضرت دا ابو بکر صدیق رضی الله تشریف راوړو نبی علیہ السلام خپل حالت کې ناست بیا عمر رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام بیا خپل حالت کې ناست چاوي عثمان غنی رضی الله عنه تشریف راوړو عثمان غنی رضی الله عنه تشریف راوړو نبی علیہ السلام زر ځان سم را سم کلنګ مبارک سم را سم کو نو عائشہ رضی الله عنها کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه راغی تاسو خپل حالت کې ناست عثمان رضی الله ابو بکر رضی الله عنه راغی تاسو خپل حالت کې ناست کله چې عثمان رضی الله عنه واوریدل نو ځان مسم کو وی عائشہ د عثمان نه بزه حیا نه کوم د عثمان نه خو د اسمان فرشتي جبرئیل هم حیا کوي انن زدا فخر ګڼم نن دې په تصویرانو ته وګوره الکان داسې تصویرانو باسي الله دې معافي وکړي چا به جبه رایستي چا به جبه غاښونو کې نیولي چا به شونډه غاښ کې نیولي دا دومره فحاشي تا الله ځوان پیدا کړی ته د ځان خلک متاثر کې نبی علیہ السلام د معراج په شپه باندې نن در لږې سخت انجکشن وه نبی علیہ السلام د معراج په شپه باندې دا لاړو نو عذابونه لیدل یو کوهي ولید چې د هغې کې دا بربنډې ښځې بربنډ هلکان دا به داسې د اور راوچت کړه د اور به راوچت کړه واپس په نبي علیه السلام داسې معلومه شوه چې بلکل د کوهي نه راغورځېږي بیا به دړم لاندې لمبه لاړه ما وی دا کم خلک دي دا بربنډ نارینه زنانه وی دا ستا د امت هغه زنانه نارینه دي غور سره واورئ دا ستا د امت هغه زنانه او نارینه دي هغه هلکان او جینکې دي چې د حرامو دپاره به یې ځان ښکلې کوو نن هلک شونډه ځکه غاښ کې نیسي چې ما دغه راته راولېږه ریکوست چې ځان سره دې دغه کړم او د پیسو نه دې خلاص کړم زما عزتمندو دا وي هغه دي هغه فحاشۍ دپاره د فحاشۍ دپاره به یې وایي ځان د هلک هم ښکلې کو نن چې هلک بازار ته راځي په ځان دومره لاس ووایي داسې د بلا په موږي ځان ووایي چې ته به یې راشه که تودېږې هلک هم او جینۍ هم بیا مینه بازار نه دی ما دا مینه بازار نه دی دا نفرت بازار دی الله په ذات مې قسم دلته الله خفه کېږي رسول خفه کېږي تا وله مینه بازار نومېږي زما عزتمندو دې تعلیم کې ناست هم دې لپاره من کې حیا راشي حیا زما سترګه ښکته شي نن د بل خور ته ګورم زما خور ته به ګوري امام شافعي رحمت الله علیه ارشاد دی که په خپله خور دې سودي چې بل ورته لاس ور واچوي نو د بل هغې ته لاس واچوه زنا قرض دی دا به ورکې زنا قرض دی نبی علیہ السلام ته صحابي راغی یا رسول الله د زنا اجازت راکړه د زنا اجازت صحابه کرام د رنګونه سره شو تورې ویستې وایي دومره بې ادبي نبی علیہ السلام راوغوښت نبی علیہ السلام ورته وفرمیل وایي ته غواړې بچې چې ستا د خور سره څوک زنا وکړي څنګه یې پوهېږي ته غواړې چې ستا د خور سره څوک زنا وکړي یا رسول الله زما مور او پلار په تاسو قرباني دا زه نشم برداشت کوئ وایي دا تاسو داسې خوښوئ چې مور سره دې څوک زنا وکړي دا هم نشم وایي دا خوښوئ چې ستاسو ترو سره څوک زنا وکړي وایي نه چاچي سره او مامي سره دا تاسو خوښوئ او یا رسول الله دا خو زه نه خوښوم نبی اسلام فرمایل دا نورم نه خوښي چې د هغوی د خور مور ترو سره د زنا وشي بیا نبی اسلام د هغه په سینه لاس کېښه دعا یې وکړه یا الله دته صبر ورکړې او د سینه پاکه کړې نو صحابه کرام وایي په موږ کې د ټولو نه زیات د زنا نه غټه کرکې والا چې و اقصها هغه کس و هغه به دومره د زنا نه بیا کرکه کېده په سترګو کې حیا راولو زما عزتمندو حیا ډېر حیا د ایمان دی ایمان کله چې حیا راله که نه حیا بیا کیدی نشي چې ته او خطره د دې خبرې ده اوس یو کس تپوس وکړو وایي جي تصویر کتو کې ګناه شته
نو دې کې غټه ګناه پدې ده ته اوس مخامخ یو کس ته ګورې نو که تا ته وګوري ته سترګې ښکته کړې یو هلک ته ګوري مثال هغه تا ته وګوري ته ځان شپېلې کړې چې بیا نه ګوري بیا وګورې حیا درځي جینۍ ته ګورې چا ته وګوري داسې وکړې اوس تصویر ته د سړي د حیا نه ورځي که د هغه هلک تصویر کې کوم ځای ته ګورې کتی شي بړستن کې راوباسه جینۍ ته کوم ځای ته ګورې ګوره ورته داسې ده که نه نو دا ګناه په دې وجه ډېره ده په دې وجه دا ګناه ډېره ده نو خپل ځان کې حیا پیدا کړو دې مجلسونو کې چې کینو دا خبرې به پیدا کېږي دې مجلسونو کې چې کینو دا خبرې به پیدا کېږي او جون الله مختصر را کړی دی دې لپاره نه دی را کړی چې دا موږ نه په دې خواهشاتو کې دا زندګي ختمه شي بلکې دې لپاره را کړی چې موږ او تاسو خپل آخرت ځان له جوړ کړو هر سیکنډ ډېر قیمتي دی هر منټ ډېر قیمتي دی د دې یو سیکنډ باندې یا آخرت جوړېږي یا بربادېږي کفل چې دا بني اسرائیلو کې یو کس و کفل نوم یې ډېر سخت زیناکار و د 150 کالو نه به زیناونه کول او دومره غټ پیمنټ به جینۍ ته کو پیسې به ورکولې چې جینۍ به خپله راتله یو ورځ یو جینۍ راله چې کله کتاب لیکي کفل د هغې په خپو کې کېناست چې کله یې خپو کې کېناست نو هغه جینۍ په دې ځای باندې اوښکې شروع کړې خاموش اوښکې په دې ځای باندې دا کفل ورته چې وکتل نو وایي خورې ولې ژاړې دومره حیاناکه وایي ما چېرته دا ستر چاته نه دی ښکاره کړی خو مجبوره یې راوستم په دې سوالګرو کې ګوره ډېر مجبوره خلک یې وي خبرې ورته مه کوئ دې کې مجبوره خلک هم شته نو وایي مجبوره یې دلته راوستم دا ګناه مې چېرته نه ده کړې نو کپل باندې اثر وکړو کپل وایي زه خورې ما معاف کا او دا کمې پیسې چې مې درکړي په دې ګناهدار دا بس وبخلې ما معاف کړه خو زما لپاره استغفار وکړه چې الله پاک ما معاف کړي او بس پوره 3 घंटे بعد 3 घंटे یا 4 घंटे بعد کفل چې کم دی نو هغه بني اسرائیلو کس او وفات شي چې کله وفات شو نو مخکې به د بني اسرائیلو په دې دروازو به یې لیکلي وو چې زنا یې کړې ده د بېګا شراب څښلي د رب څومره رحم دی په موږ څومره کرم دی د نبي علیه السلام دعا ده که زموږ په دروازو یې لیکلې اوس یې که په دې دوکانونو لیکلې د هر چا په دې به یې لیکلي چې د نن دومره زنا وکړو نن دومره زنا وکړو دې ته سوچ وکړئ یو سړی ګوره زنا وکړي را روان وي هلته ورته خلک وایي السلام علیکم څنګه علي طبیعت مو ښه دی ګوره په غسل کې را روان دي زنا یې کړې ده الله پې دومره پردې اچي هلته هر چا ته ځان معلوم دی اوس موږ په کم نیت نیاز یو الله ته علم دی په کم نیت دې اډې ته راغلي یو اوس په ډېر ملګري خفه کېږي ما هغوی به وو چې نن داسې لږ ننګې تصویر او ننګې فلم یې واچو ناست وي اوس څوک به څه کارونه ډکوي بهرحال نو دا د دې لپاره زما عزتمندو چې موږ او تاسو دا خپل ځان حفاظت کړو نو به چې کفل مړ شو نو سار د هغه په دروازه لیکلي شوي غټ لیکلي شوي ځکه که هغه جون کې وی چې جنازه هم نه کوله په دروازې ولې لیکلي وي کفل کو الله پاک نے بخش دیا کفل الله معاف کړ چې موږ او تاسو نیت وکړو ګوره الله څومره نعمتونه استعمالو ګوره شونډې د الله را کړي او ژبه الله را کړې ده سترګې الله را کړي غوږونه الله را کړي تصور کې دا سترګې لرې کې یو ړوند نه چاته پوڅ کوي ستا سار مان دی وایي زه یم چې یو پېره دا ښځه او بچي وینم بیا د خیر د مرګ راشي یو پېره دا ښځه او بچي وینم څومره د الله نعمتونه موږ او تاسو استعمالو ګوره د ژبې کې د ذایقې ته وګوره 3000 سوري دي پکې دا تا ته ذایقې معلومې دي دا تا ته ذایقې ښي ذایقې او چې روټۍ خوري ویښته پکې راشي تا ته فوراً دا ژبه وایي چې دا شی خطرناک دی هغه ویښته ته راوباسي او ګوره ستا په دې بدن باندې بل نعمت دا دی میږي ګرځي څه ګرځي تا ته دا وایي غټ وجود دی پهلوان سړی دی هغه یاره وایي زما خو شاته لاس نه رسي خو په دې ملا مې څه ګرځي دا څومره لوی نعمت دی که دا اوس موږ ته نه محسوسېدی او الله د انسان څومره پټ جوړ کړی دی که ستنې سوکه څومره نری سړي له معمولي شان ټوله ټوک وایي دومره پټ جوړ دی الله وایي دا داسې کپنی کې جوړ دی کې د ستنې سوک هم نه ځایږي او داسې دنیا کې وګورئ خیال دی په دې کارډونو کې اکثر وکړه دا شی به دې ډیلیټ کړم دا به اردن نه کړم دا به ترې هغه کړو دا به اردن نه کړم تاسو خیال دی خو الله د انسان دومره پټ جوړ کړی پټ چې معمولي د ستنې سوکه څونه نری څونه باریکه یا څه ځای نیسي په دې معمولي واوړې چټ ټوک وایي الله وایي دا داسې کپنی کې جوړ دی ګوتې پکې مه نه چېړ ملنګانو یا داسې جوړ دی احسن تقویم دی ما جوړ کړی دی ما داسې ښکلی انداز کې جوړ کړی داسې ښکلی انداز ګوره شونډو ته وګوره دې خولې ته دا څومره په خپل انداز کې کو ډېر په بړق بړق وخاندې که نه خو دې خولې خپل یو ځای دی هغه ځای پورې ځي که دا خوله اوس دې ځای پورې تلې او د جامې غاښونه ښکارې کېدې څومره بېنوره به ښکارې دی لکه خدای دې خیر که تا خو دا غاښونه په نسوارو سم لړلي نو دا خپل بیلنس پورې که ته ډېر به په بړق بړق خاندې که نه خو نو دا خپل ځای پورې دا خپل ځي دا څومره لوی نعمتونه دي که دا شونډې الله پاک ونښلي وایي چې زړګي دې شي خوشحاله نو موسکۍ شه وایي دا په بړق بړق خندېدل بېوقوفي ده که نه لږ غونته کې بس موسکۍ نبي علیه السلام وایي موسکۍ کېده چې تبسم به یې په مخ باندې په یو موقع کې یو صحابي و هغه خندولی و ډېر زیات که نه نبي علیه السلام هغه عبدالله بن حذیفه رضی الله عنه ده به د خندا خبرې کولې نبي علیه السلام به ده دومره وخاندو چې د جام غاښونه به ښکاره شو ورنه نبي علیه السلام به صرف دا دوه غاښونه موسکۍ چې دا به داسې ښکاره کېده تبسم یې زموږ په مخ نیتونه مه روانه داسې موږ نیت روان کړي که نه دا مې یو صدقه د مسلمان ته په خندا پیشانۍ میلاوېدل
کنه جی مخکې داسې هغه په لاره تلم یو ملګري راته خاندل مې ولې خاندي یاسې تا ته مې وکتل نو یاسې خندا راغله مې ته شکر چې خندا دی یاسې دا مخکې داسې دی چې خندا راغله کنه موږ ځان کې داسې یو دغه انشاءالله خپل منځ کې مینه کنه داسې ماحول په دې مارکیټ کې جوړ کړو تعلیمونو لبا انشاءالله دې لپاره چې موږ داسې ماحول جوړ کړو چې دې مارکیټ ته غلط سړی راشي چې هغه دې ځنه دیندار وي په هم دې انشاءالله نیت وکړه ښه نیت وکړه نیت انشاءالله یو لک راغی فلم چې پیار محبت سره ویل سه کارو کا فلم مونږ ولا واچوا خبر کوي ما په مزه مزه ډایرک نه خو د مولانا طارق جمیل صاحب داسې یو بل بزرګ یو بیان هم پته ورغورځاو په اون تکي داسې شیو مولانا طارق جمیل صاحب کارګزاري وروري کراچۍ کې زما یو شاګرد وو هغه په جمعات کې وو هغه څه کار کړو چې یو په حاشه خزو په محله کې جناکاری به کوله په حاشه وي داغه یو دغه دا زویو هغه زما دغه شاګرد نه وي دغه به کو زما د شاګرد سره دغه د زوی تعلق نو زما د شاګرد سره یو ورځ خالق ناسو د په حاشه خزي هغه زوی ناسو زما د شاګرد زما بیان لګول مولانا طارق جمیل صاحب زما بیان لګول هدایت د الله په لاس کې دی خو الله له چا ذریعہ نو زما بیان هغه وورد نو وی کور ته وی چې وی چې کیسټ مال لګرا کې نه وی دا سوق دی نو ما وی کیسټ ورکو وی هغه چې کور ته ویلم کور کې ولګاو الان کې فلمونه او ډګونه وکړو و چې کیسټ ولګاو د مولانا طارق جمیل صاحب هغه چې بیانونه د خزي به اختیار په جړه شو هغه بچی د عالم سوق دی وی موري ماته پته لګی نه وی خدا غلطه د مدرسه چې په دې کې مدرسه کې پدې کې یو مولوی صاحب هغه اجازه ما دا هغه را کړی دی بس مور زر پرونی په سر کړی دی وی بچی راځه ازیناکار خزه لاړه نو هغه کړی بس مولوی صاحب سره په پرده کې میراوشي مولانا صاحب دا بیان تاسو ما دې زیره ور کړی دا سوق دی وی دا چې زما استاد دی مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتو الله وی ته زما شنو زبستانه بیا خیر خوروم ته خبرم نه زبستانه خیر خوروم صاحب بیان بچ ته غږیږي او خلک جون ببلیږي ته خبرم نه ته بچ د ډیوټي کې او استاد بیان بزغه باندې بس بیا الله پاک د سړی نه خیر خوري خزه چې کله هغه بیان ووري بل بی اختیار په جړا شو بس هغه خزه ایڈریس ته اغستې دی مولانا طارق جمیل صاحب لا چې کوم دې ځان رسول په پرده کې بیا هغه ته وی چې استاد بیان موري او मेरी बख्शिश हो सकती है अल्लाह मुझे माफ करेगा ما با الله माफ کی ما خدا سي ګناونه کړی بد مولانا طارق جمیل صاحب درغه کړی هغه خزه توبه وستا چې فلم ولا واچې د سنی دی ول جیت فلم غواړي زیت دی غواړي واچو ولا چاحت غواړي کنه واچو ولا ور سره داسې د مولانا طارق جمیل صاحب یو درد دل بیانم ور غورځول درد دل داسې یو بیان وسره ور شیخ ادریس صاحب دی تجمل شامل ایسا نور بجلی ګورو استاد علماء کرام شته چې چا نه دغه داسې دغه بیان متقلی غونډه ور واچو دې په کله نه کله راشي دې لکه راشي ته په دا مور دا مولام پکې وره کنه دا بډاور خلکو له نمونه دي بډاور او خېټاور او نمونه ولې کنه دا به وبل ټول دا راشه درا بیان مو واچو ولا کې دې شی وایو رجونه بدل شي نیت ټول دي ان شاء الله الله دې مو تاسو ته عمل کوي خبرې خو ډېری ترسو به تاسو وډیر سمې پځړې دي خو ویلې درته نشم او خلک مې زړه کې مې اوس پر کو خلک مې اوس پر ګیلې مې در نزيات دي نو کدا خو ډېری په الله دې موږ د عمل توفیق راکړي دنیا ته څه کوم ده ان شاء الله الله مو خوشاله کا الله دې موږ ټول قبول کړي او صلی الله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم